السلام علیکم ملګرو د جمعیت علماء اسلام قائدینو انتهایی زبردست فیصله د پنجاب عمومي اجلاس په هغې کې جمعیت علماء اسلام قائدینو دا فیصله کړې ده، قیادت دا فیصله کړې ده چې د پی ټی آی سره باقاعده الاینس او د اتحاد د نه کولو فیصله کړې ده. الحمدلله زمونږ د جمعیت علماء اسلام قائدینو همیشه داسې فیصلې کړې دي چې خپلو کارکنانو زړونو ته کتلي، د هغوی ذهنونو ته کتلي او د هغې مطابق یې فیصله کړې. حالانکې که دغه مشرانو دا فیصله کړې وې د پی ټی آی سره د اتحاد، نو یقینا کارکنانو به دا منلې، خو ذهني طور باندې کارکنان دې ته تیار نه وو. الحمدلله نن د کارکنانو د ذهن او د زړه مطابق هغه فیصله راله چې یو د خوشحالۍ خبر دی او د جمعیت علماء اسلام قیادت ته د هغوی غیرت ته موږ سلام پیش کوو. بل طرف ته د جمعیت علماء اسلام قیادت منصوره ته تللی، هلته یو د جمعیت د جماعت اسلامي یو رهنما وفات شوی او د هغه تعزیت ته، او بیا جمعیت علماء اسلام اصل مقصد د فلسطین د مسلمانانو سره د هغوی سره غم همدردي د دې دپاره منصوري ته تلي او د جماعت اسلامي مشرانو سره ملاقات کړی، د دې دپاره چې په 27 باندې مینار پاکستان باندې یو عظیم الشان جلسه منعقد شوې ده. د هغې دعوت هم مقصد جماعت اسلامي ته ورکول او د جماعت اسلامي دپاره جماعت اسلامي ته دا دعوت هم ورکولو چې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو دپاره جمعیت علماء اسلام سره اوږه په اوږه ودرېږئ، آواز اوچت کوي او د دې بې ضمیره حکمرانانو د دوی خلاف آواز اوچت کوي او د اسرائیل او د دغه یهودیانو خلاف موږ سره اوږه په اوږه ودرېږئ، آواز اوچت کوي او د هغوی مرسته د هغوی مدد وکوي. نو بل طرف ته مولانا فضل الرحمن صاحب یو صحافي ته په جواب کې دا خبره کړې ده چې نن سبا خو په سوشل میډیا باندې دا کمپین چلیږي، تاسو چې کومه فتوا د اسرائیل خلاف ورکړې ده، د فلسطینیانو په حق کې مو ورکړې د جهاد. نو مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې په جواب کې ډېر زبردست دندان شکن او تفصیلي خبرې وکړې. وایي کوم خلک چې د علماء کرامو توهین کوي او د هغوی خلاف مذاق اړوي، نو دا په اصل کې د جهاد او د جهاد د لفظ مذاق اړوي. دغه خلک دغه بېوقوفه دغه بېغیرته دوی خو دا هم مني، د علماء کرامو دا فتوا ورکړې چې پاکستان کې مسلح جهاد دا ناجایز دی. دغه خلک دا فتوا مني او نن چې د اسرائیل خلاف کومه فتوا د علماء کرامو ورکړه، نو دا خلک د هغې خلاف میدان ته راووتل او دا بړوګان د اسرائیل ټټوان د هغوی دپاره کمپینونه چلی او علماء کرامو توهین کوي او هغوی چې د بایکاټ کومه خبره کړې د اسرائیل د مصنوعاتو، نو دا ظالمان دا بې غیرته دوی خپلې چهرې نن راښکاره کړلې. نو شکر الحمدلله جمعیت علماء اسلام یو زبردست او د غیرت ډکه فیصله کړې ده چې دغه د یهودو نسل او د دوی پیروکار او د دوی دپاره لوبینګ کولو والا سره د اتحاد د نه کولو خبره کړې. مخامخ تاسو ښکاري ټول تاسو ته چې شیر افضل مروت او دغه فواد چودري دا ټول بې غیرته نن د علماو خلاف او د اسرائیل په حق کې کل کر مخامخ را روان